علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو. هغه غنټې پوره شوي دي د کومو غنټو چې انتظار و چې عمران خان به یو دماکدار خطاب کوي او هغه دماکدار خطاب بالاخره وشو. عمران خان د ټولو رازونو نه پرده چې کوم دی نو اوچته کړله. د عمران خان چې کومه ګورمنټ او کومه حکومت هغه چې کوم دی کله چې په هغه ریجیم چینج اپریشن وکړلی شو دغه حکومت یې لرې کړو پی ډي ایم راغی. نو عمران خان داسې څه خفیه خبرې وې چې هغه لا پاتې کړې وې نه وې کړې. د رشیا یو مسله پکې هم چې کوم دی نو مخې ته راله ټیک شوله په هغې باندې به خبره کوو. د عمران خان د گرفتاری حوالې سره رانا ثناء الله څه ویلي دي که رانا ثناء الله وي که چېرې اف آی ای والا د اف آی ای افیسران عمران خان چې کوم دی نو مطمئنه نه کړله نو د عمران خان سره به څه کېږي. تاریخ هم ښودلی دی د گرفتارۍ چې په دغې باندې چې کوم دی نو متوقع دی. د عمران خان سره یو کس داسې دی چې د هغه عمران خان د پرېښودو خطره ده، یعنې مړه کېدی شي چې عمران خان هغه پرېږدي. ډېر اهم کس دی. هغه کس څوک دی په دې نننۍ خبرو باندې به موږ ډسکشن کوو. خو د دې نه مخکې موږ ته که زموږ د محنت سیله راکول غواړئ نو د زړه نه د سره ویډیو لایک کړئ او د زړه نه د سره ویډیو شیر کړئ چې ټول حقیقت خلکو ته ورورسي. راځو د ټولو ناوله د هغه خبرې عمران خان کولاو وکړې بغیر څه د یرې وکړې د هېچ چا پروا یې ونه کړله او څه یې ویله وی کله چې ریجیم چینج اپریشن کېدو کومه سایفر چې کوم دی نو راتلو د سایفر د میلاوېدو نه مخکې چې کوم دی نو داسې یو کار وشو چې ما ته خپلو انټلیجنس چې کومه اداره ده ټیک شوله کومه آی بي والا ما ته وویله چې د جنرال باجوه د رشته دارانو په کورونو کې میټینګونه کېږي، یو ځای میټینګونه کېږي بل ځای میټینګونه کېږي. خو ما په دې خبرو باندې غوږ نه ګرو. نو به هر حال دا زما یو غټه غلطي هم وه چې مطلب دې خبرو له ما ویلي یو نه ورکوله. وی چې کله بیا تاسو ته پته ده ما جنرال باجوه چې کوم دی نو راوغوسته او ما ورته وویله چې یاره ما ته خو دا معلومات راغلي دي چې ستاسو هغه کس په لاهور کې، یعنې جنرال باجوه ته ووي چې ستاسو یو کس دی، دغه کس نوم یاد نه کړو چې څوک دی، چې هغه په لاهور کې پالیټیشن ته وایي سیاستدانانو ته چې مونږ د عمران خان د سر نه لاس اوچت کړی دی او را روان حکومت به د نون لیگ یا پی ډي ایم یا د چا راځي. ټیک شوله. نو چې ما ورته دا خبره وکړه نو جنرال باجوه ما ته ووي چې ښه هغه داسې ویلي دي او لږ صبر وکړه ورېږه زه به د هغه سره پوه شم. خو تر نن تاریخه پورې هم هغه کس په هغه خپل دغه باندې دی هېڅ چا هټاو نه کړو هېڅ قسمه. یعنې مطلب دا دی چې جنرال باجوه زه چې کوم دی ډاچ را ډاچ کولم، زه په اعتماد کې اخیستلم او نور زما خلافي کاروایانې کولې. نو تاسو ته پته ده یو خو دغه چې کله ماته سایفر میلاو شوی نو د دې نه مخکې دا قیصه وشوله. وایي چې کله بیا ماته سایفر میلاو شو نو زما غوږونه نیغ ودرېده او په هغه سایفر کې د ټولو نه اوله دا لیکلي چې وزیر اعظم کو هټاو، یعنې مطلب عمران خان لرې که. اوس دا اشاره چاته ده ظاهره خبره ده چې هغه ټایم کې طاقتور زموږ سره جنرال باجوه نو جنرال باجوه ته یې ویلي چې بایي ته چې کوم دی نو عمران خان هټاو که. نو وی ماته بیا هله پته ولګېده چې ښه زما خلاف داسې یو سازش روان دی. دویم یې پکې دا ویلي وو چې رشیا ته عمران خان ایکې واضح تلی و په خپل ذمهوارۍ باندې تلی و، یعنې د چا سره یې څه مشوره نه ده کړې او ته رشیا ته چې کوم دی نو یوازې تلی وي. نو عمران خان د دې خبرې جواب دا ورکړو چې زه بلکل یوازې نه وم تلی، مونږ کمباین مشوره کړې وه. ایکس سیکرټریز چې کوم دی نو وو باقاعده جنرال باجوه ما له اجازت راکړی و چې کله زه بیا لاړم د غنمو مسله م وه، غنم ارزان اخیستلو. جنرال باجوه بیا ماته ووي چې زه کله واپس راغلم چې یاره ته د رشیا مذمت وکړه. نو ما ورته ووي چې یاره مونږ له د انډیا په شان نیوټرل پاتې کېده پکار دي، د سره په دې مسله کې وردانګل نه دي پکار او ته په رشیا باندې یو ځل زما سره ډیل وکړو اوس راته وایې چې د هغې مذمت وکړه د هغې خلاف خبرې وکړه. نو دا خو د سره سنس نه لري. نو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو د رشیا هغه مسله هم داسې خفیه پاتې شوي نو د هغې د حقیقت نه چې کوم دی نو اصل کې پرده چې کومه ریالټي وه نو هغه عمران خان د هغو حقایقو نه پردې اوچتې کړې او هغه حقایق یې مخې ته راوستله. بله خبره عمران خان کولا او هغه کسانو نومونه واخیسته نون لیگ پیپل پارټي او جنرال باجوه چې دا درې کسان چې کوم دي دوی په یو پلیټفارم باندې او دوی دغه سازش کو او زه چې کوم دی نو هټاولم. ډېرې خبرې هم وي چې هغه عمران خان ونه کړلې. د هغه سره مخکې میټینګونه وشو، کسان ورسره میلاو شو چې کېدای شي عمران خان ته غټه مسله جوړېده مکمل طور او عمران خان خو په غوسه کې و. نو لهذا هغه خبرې عمران خان ونه کړلې او د څه خبرو نه چې کوم دی نو اجتناب وکړو. لهذا په کېدای شي هغه ته ډېره پرمننټ څه ایشو څه مسله جوړېده. کله په 25 را روان 25 تاریخ عمران خان اف آی ای والا ته مخامخ شو رانا ثناء الله وایي که د اف آی ای افسران د چې کوم دی مطمئن نه کړله نو دا به په اټک باندې په هغه ځای کې ګرفتار کېږي. نو ګورو چې په 25 تاریخ باندې